أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. سورة العنکبوت 21 نمبر آیات. په دې 21 نمبر آیات کې د مخکینی واقعاتو نتیجه ذکر شو چې په دنیا کې څومره د حق او د باطل مقابله روان دي او څومره امتحانات او انقلابات روان دي. نو د نتیجه دا شي چې ځینې خلک د حق سره ودرېږي، هغه د الرحم مستحق شي، او ځینې خلک د باطل سره ودرېږي، هغه د عذاب مستحق شي. دا د ټول انقلاباتو نتیجه ده. لکه څنګه د نوح علیه السلام واقعه تېره شوه او دغه شان د ابراهیم علیه السلام واقعه روانه ده. نو دغه ټول خلاصه هم د ابراهیم علیه السلام واقعه وسه هم روانه ده. د ټول خلاصه هم د قزګینې دي چې ځینې خلک به د عذاب مستحق جوړيږي، ځینې خلک به د رحم مستحق جوړيږي، او د قیامت پورې به دغه سلسله روانه وي. الله تعالی يعذب عذاب ورکي من يشاء او چالم چې وغواړي، ويرحم ورحم ورکي رحم کوي من يشاء او چاله چې وغواړي، وإليه تقلبون. او دی الله تبارک واپس کېدې شي، واپس کېږي. وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. او نه تاسو عاجز کوونکی الله لره، عاجز کوونکی بېوسه کوونکی، فی الارض بزمکی ولا فی السماء نه په اسمانونو کې. وما لكم نشته تاسو د پاره من دون الله د الله نه بغیر من ولی هیڅ یو بچ کوونکی ولا نصير نه مدد کوونکی. در د مخکینی آیات د پاره علت او سبب ذکر شو چې دنیا کې چې څومره انقلابات تیریږي د هغې نه بعد څوک د رحم مستحق دي، څوک د عذاب مستحق دي. دا ولي څوک د بچ کېدی بیخي نه شي. داسې خلک پکې نشته چې عذاب نه هم ځان وساتي او د رحمت نه هم لرې پاتې شي، چې څوک شترې نه سرې بدل په دغه دوو لارو باندې ورځي چې یا رحم دی یا عذاب دی. دا ولي نو وجه دا ده چې وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء. مجرمانو خلکو ته الله تعالی وایي وجه دا ده چې تاسو نشئ عجزه کولی الله تعالی لره په ځمکه کې او نه په اسمانونو کې. چې په کوم ځای کې الله تعالی تاسو باندې عذاب را لېږي، تاسو د الله مخه نه شئ نیوي، لاس هم پې نه رسېږي، او دشمني هم کړله، مخالفت هم کړلې، اوس هم په الله تعالی باندې لاس نه رسېږي، بېوسه کولی یې نه شئ. نو ځکه داسې کېږي او نشته ستاسو دپاره بغیر د الله تعالی نه هېڅ بچ کوونکي او نه امداد کوونکي. تاسو د الله په لاره باندې ځئ نه، نو ځکه د غضب په لاره باندې اخته شوئ. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمته. او هغه کسان چې کفر یې کړل د الله تعالی په آیاتونو باندې، آسماني کتاب آیاتونو احکامونه انکار کړل، نه مني. ولقائه د ملاقات د الله تعالی، قیامت راتلل د الله مخ ته پیش کېدل، د دې نه انکار کړل، دا نه مني. اولئک دا کسان یئسوا من رحمته، دا نا امید لري زما د رحمت، د رحمت امید یې نشته. واولئک دا کسان لهم د دوی دپاره عذاب علیم، عذاب دی دردناک. دا غوڼ آیات چې کوم دی تخویف اخروي دی، د هغه خلکو دپاره چې د آسماني احکام او د آسماني دین مخالف چلیږي، د قرآني آیاتونو او د قرآني نظام او د قرآني اصولو خلاف څوک ژوند تېروي، هغه خلکو دپاره د آخرت یره ذکر کېږي چې دا خلک د رحمت نه ناامید دي، او دې خلکو دپاره ښه زبردست درون عذاب، دردناک عذاب تیار شوی دی. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. دې ځکه نه د ابراهیم علیه السلام د واقع تفسیر شروع شو. بیرته چې کله ابراهیم علیه السلام د دومره اوږد نصیحت خپل قوم ته وکړو او ډېر بهترین دعوت یې ورله ورکړو، نو جواب نو قوم یې داسې متکبر او مغرور خلک وو چې په زیره دی چې څه جواب یې ورکړی وي، سوال یې کړی وي، د ابراهیم علیه السلام جواب یې کړی وي، داسې ونه شو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. نو نو جواب د قوم د مگر دا یو ویل چې قتل کړئ دلاره او حرقوه، یې وسوځئ. دا د دې د غرور او تکبر اندازه ده چې چا سره بحث کوي، نو چې څوک سره بحث کوي یو حق دعوت ولا ورکوي، نو دې دلایل نه وایي، دې جواب نه کوي، ډایرکټ ظلم تلاسه اچي، ظلم او بربریت وحشت تلاسه اچي، او ظلم باندې اعتماد لري چې بس زما ظلم دومره مضبوط او قوي دی، په دې زما مسلې حل کولی شم، جواب ته ضرورت نشته دی. دغه د ابراهیم علیه السلام بدبخت قوم متکبر مغرور خلک، ابراهیم علیه السلام ته دا نصیحت وکړو، نو جواب د قوم ته جواب ورکول هم مناسب ونه ګڼل، ځکه چې مغرور دی، نو ډایرکټ ظلم ته لاس واچوي. څوک هم چې داسې کوي چې په خپل غرور باندې نازېږي، په خپل طاقت نازېږي او دلایلو په ځای باندې زور استعمالوي،
هغه هم د ابراهیم علیه السلام د قوم غونډه کې خلک دي. نو نو جواب د قوم نه دا الا ان قالوا مگر دا ویل چې قتل کی او حرقوه وسزي فانجاه الله من النار. نو الله بچ ک د لره د ورنه ابراهیم علیه السلام د ورنه بچ. دا واقعا تفصیلا زې په زمانه تیر شوی ده او مشهور واقعا ده. ان فی ذلک یقینا بدی واقعا کی لآیات خامخ ډېری نښې دي لقوم یؤمنون داسې قوم دپاره چې یقین لري چې یقین چا کي نو د دې واقعې نه به ډېر عبرت واخلي. هغه ډېر عبرتونو کې ځینې دا دي چې ابراهیم علیه السلام یوازې د دومره لویو خلکو د دومره لویو حکومت او قوم خلاف دین دپاره کار شروع کړ. بهادرۍ انتها یې وکړله دغه ټول خلک یې خلاف. بیا هم ابراهیم علیه السلام د الله تعالی پوره فتح او کامیابي ورکړله او دغه څوک چې مخالف ټول الله تعالی په قهر غضب باندې اخته شو. د ابراهیم علیه السلام دین بیا هم غالب شو، د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو. هر څوک احترام کوي، مسلمانان هم احترام کوي، یهود نصارا مشرکان بت پرستان هم قدر کوي، د ابراهیم علیه السلام احترام کوي او د یو درون نوم هم په دنیا کې لري. پیغمبر هم د جنت ته به هم ځي، نیکانو خلکو سره به او دغه شان د کې اور ته وګوره چې د اور د نسل زرو نه دا معلومیږي چې الله تعالی دومره لوی قوت والا دی چې دومره لوی قوتونه ناکام کولی شي او بیا هغه مخلوق چې هغه مستقیل هغه په عام مخلوقاتو نه انداز بدل لکه اور واخله چې سزرو د لپاره مقررو، لیکن چې کله الله وغوښتل چې ته به سزل نه کې نو ټیک هم دغه شان کې سزل نه. ابراهیم علیه السلام یې بچ او سزل یې ونه کړ. دغه ټولو واقعاتونه د دې نه د الله تعالی مکمل تصرفات معلومیږي او د ابراهیم علیه السلام یا نور پیغمبرانو بهادری او جرأت او استقامت هم معلومیږي. نو باندې کې ډېرې نښې دي. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، او ویل ابراهیم علیه السلام چې یقینا نیولې دي تاسو بغیر د الله تعالی نه اوثانا بوتان، پر بندګي د الله په کار و تاسو د بوتانو شروع کړي. مودة بینکم، د وجه هغه دوستانه نه تاسو په منځونو کې دي، یعنی د بوتانو په خدای توب دلایل نشته، اس قسم دلایل ولا او ثبوت شته دی نه، صرف بده د بار سره شروع شوی دی چې یاره بس بادشاه بت پرست دی، نو کوم بت پرستی نه منو بیا به نو کارونه وباسي، د ملازمت نه وباسي، تنخواګانې به نه راکړي او دغه شان کېدی چې سزا را راکړي. یا خپلوانو کې پلان کې بت پرست نه کوم بت پرستی نه کوم خبره نه خپش، نو بدی انډیواله کې شکر دا جرم روانو کېده. نو ابراهیم علیه السلام ته ویل تاسو بت پرستیان چې کوم شروع کړلی نو وجه صدا مودة بینکم فی الحیات الدنیا، د وجه د دوستانه او تعلقاتونه په دنیاوي ژوند کې، دنیاوي ژوند د وجه نه تعلقات د وجه نه تاسو دومره لوی جرم تلاسه چولې دی. خو بیا به ورسره تاسو وګورئ ثم یوم القیامت یکفر، بیا په ورځ د قیامت باندې انکار وکي بعضکم ببعض، بعض تاسو د بعض نورونه. دا مضمون سورۃ اعراف کې تر شوی دی، سورۃ بقره کې تر شوی دی چې کوم خلک د بيدینۍ کې د یو بل سره انډیوالیانې کوي، یو بل حمایت یې کړل، قیامت په ورځ به یو بل د براءت او د بیزارۍ اعلان وکړي چې بس دې زما هیڅ تعلق نه او دا دروغ وایي او ما بس باندې راتللې او ما خو به زور نه وکړې، په دې انداز به د براءت او د بیزارۍ اعلان کوي. نو چې قیامت کې د نه بیزاره کېږي بیلارې کېږي نو اوس تلارول نه بیلې او ځان پې ولې خرابې. ویلعن بعضکم بعضا، او لعنت به وایي بعضې ستاسو نه بعضې نورو باندې چې یو لګېدلی بلې ګمراه کړی بیلارې کړی، قیامت په ورځ به یو بل باندې به لعنت وایي. یو بل لعنت وایي چې ما بس باندې راتلې چې زما خبر دی اورېده، د قرآن واضح حکم دی ولې نه اورېده، د الله دی ولې نه اورېده، او بل به وایي چې تا راته ویلي که تا راته نه ویلي، بس ما به اسماني کتاب منلی وې، نو دواړه به یو بل وایي لعنت شروع کړي. ومأواکم النار، او ځای به ستاسو اوري، لکه کشران مشران دواړه به ځای به اوري. وما لکم نه وی ستاسو دپاره من ناصرین، هېڅ مددګاران. بیا هغه حالات مخې ته کول پکار دي، اوس سوچ پکار دی چې د باطلو خلکو سره سړی په سب کې ونه درېږي. فآمن له لوط، نو ایمان راوړ د لپاره لوط علیه السلام. ابراهیم علیه السلام دا دومره د بهادرۍ تفصیلي بیان د دې واقعې نه وروسته وکړو چې کله اور ته واچولی شو بچ د اور نه چې راووته نو قوم ولاړ ابراهیم علیه السلام نه دومره تفصیلي د توحید تفصیلي مضمون یو ځل بیا خلکو ته بیان کړو او خلکو ته یې وښودله چې زه د بدې قصو باندې یارېدلی نه یم، ستاسو به دومره تدبیرونو سازشونو غرونو ګرمولو ورغورځولو زه ورخطا کړی نه یم. دا د اسلام د داعیانو صفتونه دي. نو چې کله ابراهیم علیه السلام دا معجزه خلکو ولیدله او دا بیان یې وکړ نو فآمن له لوط، تصدیق وکړ د لوط علیه السلام. لوط علیه السلام تفسیر معرف قرآن لیکلی دی چې دی خورې دی، دی تصدیق وکړ چې او دا پیغمبر دی، ټیک دی، دی ورسره ودرېد. دویم نمبر ورسره
خپل زنانه ودرېدله چې دی د تره لور هم وه او مسلمانه وه د ابراهیم علیه السلام زنانه. نو دی په ایمان نه وړه، بس 2 کسان دا چې ابراهیم علیه السلام نه 3 کسان ایله برابر شو. نو فآمن له لوط، ایمان راوړو په د باندې لوط علیه السلام، یعنې لوط علیه السلام یې تصدیق وکړو. وقال ویلې د ابراهیم علیه السلام ویل انی مهاجر الی ربی، یقینا زه هجرت کوم خپل رب طرف ته. څه مطلب؟ هغې علاقې ته ځم چې کوم علاقه کې به دین باندې عمل کول آساني، مخالفت او دشمنان نه وي، هغې علاقې ته ځم چې د خپل رب بندګي پراخه وکړم او مخې ته رکاوټونه پکې نه وي. انه یقینا د الله تعالی هو العزیز الحکیم، د غالب او حکمت والا دی. ووهبنا له اسحاق، نو موږ ورکړه ته اسحاق علیه السلام، ويعقوب يعقوب عليه السلام، وجعلنا موغرزول في ذريته النبوة، د په اولاد کې سلسله د پیغمبرای، والکتاب او د کتابونو، واتیناهم ورکړه ته اجره بدل را دو په دنیا په دنیا کې، وانه یقینا دا فی الاخرته په آخرت کې د من الصالحین د نیکانو خلق نه. دی آیت کې الله تعالی ویل چې د ابراهیم علیه السلام دغه هجرت نورست او د دومره بهادرۍ او د دومره بهترین واز نصیحت نورست، اگر چې خلکو ونه مان، الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته په دنیا کې هم څه بدلی ورکړلې دغه عمل په عوض کې، او په آخرت کې بوله هم ورکړي. دنیا کې بدلی دا وي چې مخکې اولاد نو، د دې قربانونو بعد ولا الله تعالی زوی ورکړي، اسحاق علیه السلام یې ورله ورکړو، او بیا ولا نسیه ورکړو یعقوب علیه السلام. بیا د پیغمبري سلسله هم په دغه خاندان کې را شروع کړله، آسماني څومره کتابونه چې نازل شوي دي هم په دغه خاندان کې نازل شو، او پیغمبران به دغه خاندان کې راوچرېدل. احساس د چا په اولاد کې تمره نیکان خلک راشي پیدا شي، لویه خبره ده. الله تعالی وایي دې ما بدله ورکړله په دنیا کې، د بعد اجر چې کم دی نه دغه اعمالو اجر په دنیا کې مولا هم ورکړي. وانه فی الاخرة لمن الصالحین، او دا په آخرت کې د نیکانو خلکو نه هم شماري، نو د آخرت بدله شو. د دې آیات نه معلومیږي دا چې ځینې اعمال داسې دي چې د هغې بدله الله تعالی په دنیا کې هم ورکوي، دنیا کې د هغې ښې بدلې نتیجې راځي، او آخرت کې خو بدله دا خو په خپله ځای باندې لازمي ده، لیکن په دنیا کې هم بدلې شته. ډېر اعمال داسې دي. په دې معنی مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله چې لوی عالم دیوبند تېر شوی دی، هغه په دې معنی مستقل یو کتاب لیکلی دی، جزء الاعمال په نوم باندې، جزاء الاعمال په نوم باندې، او جزاء الاعمال کې لیکلي دي هغه اعمال را جمع کړي دي چې کوم بدله په دنیا کې انسان ته میلاوي.